د کوز در تاثیر دنزي قامي جرګې مشرانو ویلي دي چې دی نور د خیبر پښتونخوا د پښتنو د وجنې لیبارټري جوړېدو ته تیار نه دي او په دې سلسله کې کچري حکومت یا ریاست د ترهګرو مخنیوي نشي کولای نو قامي پاسونونه به په قامي یووالي په مخنیوي کولو مجبور شي. کوز در چکدره پریس کلب کې د پاکستان پیپل پارټي خیبر پښتونخوا صوبایي کونسل غړي امان الله خان په مرسته د قامي جرګې چیرمن خورشید علي خان په مشرۍ کې پیښور خودکش حمله شهیدانو په یاد کې تابع شوي تعزیتي جرګې په موقع خورشید علي خان، سید سلطنتیار وکیل امان الله خان، جاوید اقبال، ظاهر شاه لالا، قیصر خان، واصل خان، نعیم الله خان، قاری نذیر محمد، امتیاز خان، لیاقت الملک فخر زمان، ملک اکبر علي، مقرب خان، پاکستان پیپل پارټي خیبر پښتونخوا صوبایي کونسل غړي یاسر خان او نورو په خپل وینا کې د پیښور خودکش حمله په سختو ټکو کې غندنه وکړه او ویل چې د پیښور په یو حساس ځای کې د داسې قسمه بدې پیښې مخې ته راتلل د پولیس په شمول یو کم څلوېښت نورو ایجنسو ناکامي ده. دوی ویل چې ترهګر نشته، صرف د ترهګرۍ په نوم د پښتنو د نسل کشۍ کوششونه روان دي خو پښتانه نور په شهیدانو جوتولو ستړي شوي دي. وینا کوونکو د ګرانۍ او خرابې حکمرانۍ د پی ډي ایم د مشرانو په کردار هم ټکونه وکړل. دوی د پیښور بدې پیښې عدالتي پلټنو او خیبر پښتونخوا کې داسې قسمه نورو بدو پیښو مخنیوي دپاره ټولو سیاسي جماعتونو مشتمل صوبې په سطحه جرګې کولو غوښتنې وکړې. د دې وینا وه دا ټول ملک زمونږ ملک دی، خو آیا صرف دا زمونږ دا صوبه یو لیبارټري ده چې دا ټیسټینګ بدلته کېږي؟ ما خو په دې پنجاب کې ونه لیده، زه دا نه یم چې هلته دې دماکه وشي، خدای دې نه کړي. خو ګناه زما د دې پولیس څه ده، ګناه زما د دې جومات څه ده، ګناه زما د دې عام سړي څه ده، د دې تورسۍ ګناه څه ده، د دې ماشوم ګناه څه ده. موږ په دې خبره باندې هېڅکله مطمئن نه یو که موږ ته څوک هر څه وایي. موږ ته دې سپا خبره وویلی شي. عجیبه کار خو دا دی، وایي خودکش جمرود ته راورسېد. هلکه چې دغه ځګي نه راپاڅېدو خودکش، نو چې دونه تا ته پته ده نو ته بیا دې ځګي ته ولې را داخلې؟ عزتمندو زمونږ زړه جاړي، مونږ که نن څه وایو نو مونږ د خوشحالۍ نه نه وایو، دا خلکو په غم کې وایو. او دا ملک زمونږ ملک دی، که د هېڅ چا نه پوره کېږي د دې حفاظت الله به کوي او زمونږ ذمواري ده، دا به مونږ کوو. زه خو د سیاسي دا چې کومې سیاسي پارټۍ دي ټولې، نو زه خو د دې هاوس په وساطت سره دې ته وایم چې د خدای دپاره په هډوکي باندې تاسو خوله خاښه کړې ده ټولو، که هغه ملا دی او که هغه امي دی او که هغه هر څه دی، که هغه زما پارټي دی او که هغه بله پارټي ده، د خدای دپاره د دې قام تپوس وکئ دا کم صورتحال جوړ دی، کم حالات جوړ دي، د مهنګایۍ دغه حال دی، ورسره دا سانحې پیښیږي. نو خو صفا موږ ته ووایئ چېرې موږ د دې ملک سودا د بل چا سره کړې ده، نو که موږ وتی شو وبوځو ته که نه شو نو دلته به مرګ ته غاړه کېدو. حکومت ته موږ د خپله خبره ورسوله چې خپله ډیوټي وکړي، خپله ذمهدارۍ باندې ځان پوه کړي، د خلکو د جان او مال د حفاظت چې کومه دی نو بندوبست وکړي. که نه موږ به دا قوم بیا په خپله باندې چوتېږو، خپل حفاظت په ظاهره خبره ده چې په خپله کوو او بیا به د الله د کورونو حفاظت هم مونږ انشاءالله چې په خپله کوو، ځکه چې مونږ انتهایي ناامید شو په دې صورتحال چې دا ستاسو په زړه باندې حمله کېږي او هلته کې هېڅ د ریاکشن او یا مونږ ته څه خبره نه راځي. الله دې دغه شهیدانو درجات بلند کړي او زخمیان دې الله پاک زر تر زره جوړ کړي. جوډیشل انکوایري دې وشي او چې کومو خلکو به دې کې غفلت کړی دی، کوم خلک د غفلت ذمہوار دي، نو د هغو ټولو خلاف دې باقاعده کاروایي وشي. اعلی ادارو ته خصوصا زمون کم انټيليجنس ادارې چې دی هغوی ته دا وایم چې یاره اول خو تاسو د دې خبر انکوایري وکړئ چې دا سړی راغلی دلته څنګه دی، ننوتې څنګه دی، په دې کې چا کوتاهي کړې ده نو هغه له دې سزا ورکړي او خامخا دې وله ورکړي. د ټولو سیاسي پارټیانو د مشرانو او د مرګرو ته دا وایم چې خپل مشران د صوبې په سطحه باندې راباسوي او په دې خبره باندې پکار دی چې هغوی ودرېږي. کو نن مونږ ونه درېدو، دا مشران ونه درېده، نو تېر هغه 2009 او 2007 چې هغې حالات ته به مونږ لاړ شو او نور هغې ته مونږ تلو والی نه یو. کوم تلو والی نه دی، پښتون قوم نه لیبارټري جوړه شوې ده، په بلوچستان کې هم پښتون وژلي کېږي او په KPK کې هم پښتون وژلي کېږي. ولې؟ وجه څه ده؟ ظلم زما سره ولې کېږي؟
دا تیر د شلو کالو نه پښتون وجل کېږي. نو زه هغه خپل نور صوبو هم خپل ورونو مسلمانانو ورونو ته دا وایم چې موږ را پاسو زموږ سره په ټول پاکستان نه پاسي، زموږ سره په ټولې صوبې را پاسي. او د دې خبرې موږ له پکار ده چې موږ د پوسو کو چې نور موږ دی واقعیو ته جوړ نه یو. ولې زموږ سره دا کېږي؟ په بارډر باندې یو سړی راوړي، پکار ده چې د انټيليجنس کم ادارې دي هغوی د مخکې نه راپورټ دي، هغوی ته پته لګي. پکار ده چې په دې کې څوک ملوث دي، چا کوتاهي ده چې هغوی له خامخا سزا ورکړي. نو زموږ ټول سیاسي پارټیانې ټول مشران راپاسو، خصوصا د صوبې مشران، او هغوی مخې د خپله خبره بوځي، په اسمبلې کې دا خبره وکړي. نور دې خبرو ته پښتون جوړ نه دی. تعریف او دهشتګردي او د نه زه دا وایم چې دا د پښتون نسل کشي ده چې په کوم ځای کې پښتون دی نو هلته کې مري. د سړي پته لګي چې بھائی سړی را روان دی پلا دی، او د مقام پته لګي چې کوم ځای ته لاړو دماغې کوم ځای کې وکړه. نو زما اول خپله باندې دا یو درخواست دی لکه څنګه چې په سوات کې قوم راووت، په دل کې قوم راووت چې د څو پورې موږ ټول KPK پښتونخوا قوم نه یو راوتي، او دا دروازې د اټک نه بندي کړي، او دا پېښور د خاریو د دغم نه بندي کړي. د هغې پورې دا دهشتګرد زموږ دغه د علاقې نه زموږ د مرګونو نه زموږ د قتلیام نه راخلاړېږي. دا هم د دغې غلطې پالیسیانو موږ خمیازه دغه کوو چتو. نو موږ دغې ادارو ته دغې خلکو ته دغه مقتدر قوتونو ته زموږ دا درخواست دی چې زموږ د خلک په امن او په خوشحالۍ کې پرېږدئ. دغه خلکو ته موږ له مره د خلک موږ پسې مه راولئ چې د خلک د عوامو د دې ژوند یې تباه او برباد کو، د دې ټولې صوبې امن یې تباه او برباد کو. نو موږ دغې خلکو ته دا اجازت نه ورکوو. نو خدایه موږ له امن او خوشحالۍ راولئ، موږ له قلم راولئ، خو موږ دا دهشتګردي زموږ نه لرې کوي، خبره ختمه کوي. او نور زه خلکو ته دا ویل غواړم چې نور زموږ میندې مه جوړوئ، نور زموږ بچي مه جوړوئ، نور زموږ خویندې مه جوړوئ. او بس کوئ موږ له امن راکوئ، موږ له آرام راکوئ، موږ له سکون راکوئ، او موږ نور مه بلا کوئ. نو زموږ خویندې نورې مه بېبردې کوئ، زموږ بچي نور مه بېبردې کوئ. او موږ د خلکو ته دا وایو، د خپلو مشرانو په وساطت سره انشاءالله وایو که ستاسو نه پوره نه شوه انشاءالله تعالی دا دینزي خلک به هغه زور د مشرانو یادګار تازه کوي انشاءالله تعالی. او موږ به دې میدان ته راوځو او د خپلو خلکو سره، د خپلو مشرانو سره، د خپلو خویندو سره او د سکیورټي ادارو سره انشاءالله شاله په شاله ولاړ یو. چې زه قانون منم، زه آئین د پاکستان منم، نو چې کم حیثیت په لاهور کې یو سړي ته میلاو دی نو هغه د KPK کې بیا رچکدري خصوصا د تحصیل دینزي سړي ته هماغه حیثیت میلاو شي کوم چې د لاهور سړي ته میلاو دی. لکه څنګه مشران وویل د دهشتګردۍ په باره کې، نو د دې چې کوم هغه نچوړ دی او کوم پوینټ دی هغې ته پکار ده چې زموږ د حکومت خلک او سیاسي خلک دې باندې ان کیمرا اجلاس راوغواړي، په هاي لیول باندې په دې باندې خبرې وکړي. ټیک د موږ په دلته تعزیت هم وکړو، هر څه به وکړو، خو د دې چې کوم خلک دی او کوم د دې ریسپانسیبل دي چې هغه خلک سر جوړ کې کینی، هغه که په حکومت کې دي او که بهر دي. نو موږ ټول ته دا ریکویسټ کوو چې د پاکستان عوام چې کوم دي د 1947 نه واده د نن پورې چې دا کومه بار 15 کاله پس او 2 کاله پس او دا دهشتګردۍ کېږي، یو لهر راچوتېږي، زموږ عوام پکې تباه کېږي. او بیا خصوصا زموږ د پښتون قوم چې کومه دا زه به دا وایم که دا په افغانستان کې دی او که دا په پاکستان کې دی، د دې سره بالکل دغه سوتیلي سلوک کېږي. نو موږ دا بالکل په سختو الفاظو کې کنډم کوو. هغو ملګرو دا پاکستان نه، دا پاکستان نه دی، یاغستان دی. په دې کې خو زموږ بالکل حیثیت نشته، خاص کر د پښتنو. دا موږ چې په کوم حیثیت باندې موږ ته دا خلک ګوري، دا کوم په کومه طریقه هم چې وجني. زه خپلو مشرانو ته یو ځل بیا خواست کوم چې ټیک ټاک راپاسې نن چې چا له پروګرام جوړ کړی د دې هم ستاینه کوم، خو ټیک ټاک به راپاسېده غواړي، ټیک ټاک به دې رورونو ته راواته غواړي. د دې خلکو دا خلک ور دلته بس دا خو پېښور لا ډېر لرې دی، دلته په میدان کې پراته دي، پار ځای کې پراته د خلک دی. دا د دوی چې دا کم ګډان ساتلي دي دا ځای په ځای استعمالوي او صرف دا ګوره د دین خبرې پکې هم نشته، صرف او صرف د پښتو خبره ده چې پښتون د کا پار ګون کې د کا پار پاټې کې دی، صرف او صرف پښتون د چل دی، پښتون بچي وځي. زه به دا ووایم چې زه د لوی بابا د ګرمې وینې توده سړی یم، او زه د غره په خوله کې د محمود د چکن کرکه یم، او وده مې ګورې مګر یخ یم بیدار بشم، او خس مې ګورې مګر دا ستا د سترګو خار بشم. 57 لاک نه مخکې زیات موږ دلته شهیدان شو، پښتون په هغې کې زیات متاثر شو. دې حکمرانانو ته څونه چې سیاسي لیډرشپ دی، موږ وایو چې دا ټول کین او د دې ملک د مستقبل لپاره یو داسې فیصلې وکړي چې ملک په مخکې لاړ شي.
نو زما پالیسی میکرز ته او زموږ چې څونه حکومتي دغه دي او د پولیسو اعلی چارواکي چې د دې نه اخوا کم سے کم هیڅ قسمه کمپرومایز ونه کړی شي او دوی ته چې څه قسمه سهولیات مراعات جدید دور د لپاره تقاضو چې کم ضرورت هم هغه دوی ته مهیا شي. تاسو ډېر ما کوم د پاسون قوم مشران دي نو هغه دي دا جرګه چې دي دا پاسون دا دي لوی کې او دا دي غونډې صوبې ته ورسوي. په دې موقع د پیښور خودکش حملې د شهیدانو د درجاتو اوچتوالي جوبل کسانو د صحت او دوی خاندانونو ته صبر ورکولو دعاګانې هم وغوښتې شوې. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.